د جاهلیت په زمانه کې د خلکو نظریات ډیر زیات غلط وو او د جاهلیت په زمانه کې به ډېر غلطه افواه دا به هم پیلاوېدلې او ډېر غلط توهمات دا به هم پیلاوېدل او ډېر غلطه خبرې وي نو غلط نظریات غلط افواه او منګړت خود ساخته یعنی د ځان د طرف نه یو شی جوړول دا په تفصیل سره ان شاء الله زه ته بیانوم د جاهلیت په زمانه کې اوله غلطه نظریه دا و چې کله به هم یو انسان سفر کاوه بیا به دی یو مرغۍ په هوا کې والوځوله که چېرته هغه مرغۍ د انسان په شي سیټ باندې ولاړله بیا به دی دا ویل چې د مونږ سفر بالکل کامیاب ده د مونږ سفر دا د برکت وال ده د مونږ سفر د خیر وال ده او که چېرته به دا مرغۍ د انسان په ګس سیټ باندې ولاړله په کیڼ سیټ باندې ولاړه بیا به دی دا وایي چې د مونږ سفر دان د نحوست وال ده بیا به دی سفر ملتوي کو هغه وخت به سفر کله هم نه کاوه سفر به پرېښود او د جاهلیت په زمانه کې دومه غلطه نظریه دا ده چې کله به هم د یو انسان په کور باندې کوانګ چې هغه ته په اردو کې اولو وایي هغه کېناسته بیا به د دې نظریه دا وه چې مونږ دا کور بالکل ویران شي د مونږ دا کور ختم شو د مونږ په کور کې نحوست راغی د مونږ کور بالکل د ولې نه ختم شو د بنیاد نه ختم شو حالانکه دا هم غلطه نظریه وه نو ګورئ توهم پرستی دا مطلب ته شایده چې د یو داسې شی وجود ګڼل چې په حقیقت کې د یو شی بالکل وجود هم نه وي وس دا مرغۍ په اسمان کې په هوا کې الوزول دا د کوانګ په دیواله باندې کېنستل په حقیقت کې د بالکل وجود هم نشته او خلک د دې متعلق غلط نظریات غلط افواه غلط توهمات دا پیلاوي په خلکو کې د دغه غلط نظریې د داسې غلط توهمات پیدا کولو بنیادی دوه وجې دي اول وجه دا ده چې دا په خلکو کې ولې داسې پیلاو شوي دي ځکه چې د کم علمي دی وجه نه په خلکو کې دغه علم ډیر کم د دې خبرې نه بالکل نواقف وو د شریعت د اسلام د تعلیماتو نه دا خلک بالکل نواقف دي د شریعت د احکاماتو نه بالکل نواقف دي نو دغه وجه نه د جاهلیت په زمانه کې داسې غلط نظریات داسې غلط توهمات دا بالکل زیات شوي چې خلکو ته د شریعت د اسلام بالکل د احکاماتو علم هم نه وو جاهل وو انپړ وو هیڅ علم نه ورته دې د وجنه په داسې غلط نظریاتو کې مبتلا او په دې کې د ابتلا دوه وجه دا ده چې ګورې په شروع کې بر صغیر پاک او هند چې پاکستان او هندوستان ول دا کله په یو ځای باندې وو بیا په هندوستان په خلکو کې داسې توهمات داسې غلط نظریات دا ډېر زیات نو هغه نظریاتو نه څو نظریات بیا په مسلمانانو کې هم نن سبا موجود دي نو هغه بنیادی دغه نظریاتو وجه هغه د مسلمانانو او د هندوستان د خلکو په یو ځای باندې اوسېدل دي د جاهلیت په زمانه کې دا درمه غلطه نظریه دا ده چې کله چا خیسترګه دا وره پیدله بیا به د نظریه د سوچ دا و چې ماته وس خوش خبری ملاويږي ماته یو خبر ملاويږي او کله چا کېنسترګه وره پیدله بیا به د سړي دا نظریه و چې ماته یو غلط خبر ملاويږي ماته یو پریشانی والا خبره ملاويږي حالانکه دا هم د جاهلیت د رسوماتو نه د جاهلیت د غلطو نظریاتو نه یو نظریه ده د جاهلیت په غلطو رسوماتو کې یو غلط رسم دا هم و چې کله یو انسان مخته یو توره پښو راشي بلې راشي پښې راشي دا مختلف قسم الفاظ استعمالېږي بیا به د انسان مقصد دا و د دغه نظریه دا جوړه شوه چې وس د ما په مقصد کې ناکامي ده یو انسان دی یو کار د پر روان د پلار کې د پښو راغله توره پښو دا مطلب دا ده چې دا کوم کار پس زه روان یم دا کار د ما په نقصان باندې ماته ختمېږي او داسې د جاهلیت په زمانه کې د غلطو رسوماتو نه یو پنځم رسم دا هم ده چې که یو انسان قینچي تشه وچلوله
بیا به د نظریه دا جوړه شوله چې دغه مطلب دا ده چې اوس په تعلقات ختم شي، د رشتہ دارو سره به تعلقات ختم شي، د تعلق والو خلکو سره به د ما تعلق ختم شي، حالانکه د دغه نظریه په اسلام کې بالکل حیثیت نشته. د جاهلیت د زمانه د غلطو رسوماتو نه د غلطو نظریاتو نه یوه شپږمه غلطه نظریه دا هم ده که د یو انسان په کور باندې د کور په کناره برنډې باندې کنارې باندې سیټ باندې که چېرته تور او راغه کېنستله بیا به دا نظریه جوړېدله چې اوس ما ته میلمانه را روان دي، حالانکه دا د جاهلیت د دور غلطو نظریاتو نه یوه غلطه نظریه ده. او د جاهلیت په زمانه کې د غلطو نظریاتو نه یوه نظریه دا هم ده که چېرته یو انسان داسې و چې هغه وپرنجېده، بیا به دا سوچ کوه چې دا خو ما څوک یادوي، حالانکه دا هم د خلکو خود ساخته غلطه خپلې جوړې کړې یوه نظریه ده، د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته. د جاهلیت په زمانه کې د غلطو نظریاتو نه یوه غلطه نظریه ده هم ده چې که د انسان په ښي لاس کې خارش پیدا شو بیا به دا نظریه و دا سوچ پې جوړېده چې ما ته اوس مال او دولت را روان ده، او که د ده په کیڼ لاس کې خارښ شروع شو بیا به دا سوچ کوو دا عقیده دا نظریه به جوړېدله چې د ما په مال کې اوس نقصان را روان ده، حالانکه دا هم د خلکو هسې خبرې دي، د حقیقت سره د شریعت سره دغه هیڅ تعلق نشته. نو ګورئ دا د جاهلیت زمانې څو غلط نظریات، توهمات، غلط عقاید، غلط سوچونه، غلطې وسوسې دا ما تاسو ته بیان کړلې چې د دغو وسوسو د شریعت سره د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته. دا داسې نظریات دي چې مخته د دې بالکل وجود هم نشته، مثال هم نشته، خلکو دغو ته خپل وجود ورکړی ده، حالانکه دغه شریعت سره د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته.